زما محترم مسلمانانو ژوند دا قیمتي سرمایه ده او دا د الله د طرفنا مونږ تاسو ته یو امانت ملو شوی او د دې برانه د قیامت په ورځ تپوس کی حدیث کې راځي ما تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع انسان به د قیامت په ورځ د خپل ځین قدم نشي پورته کولی تر سوچ د دنه سلور سوالونه ونشي وعن عمره فيما افناه بند عمر د سکه ختم وعن شبابه فيما ابلاه ځواني د سکه زړه کړ وعن مال من اين اكتسبه وفيما انفقه مال د کمزې او ګټو کمزې د خرج وعن علم ماذا عمل فيه فخپل علم لسونه عمل کړي دا تپوس په د قیامت پورز د هر انسان نکی دا سلور سوالات بکی او الله به د بندنه د هغه جواب غواړي عمر د سکه ختم عمر دا بهترین سرمایه ده او دا د الله د طرف نه نعمت دی او مونږ تاسو ته ملو شوی د آخرت د تیاری لپاره د آخرت د خوارۍ لپاره د آخرت د مهنت لپاره دا عمر مونږ تاسو له الله را کړی او جن دا روان دي تیری حدیث کې راځي الدنيا ثلاثه ایام د انسان دا ټول زندگی دا درې ورځې ژوند دی یوم مزت ما بيدک منه شیء یو خو تیر شي ورځ دا غره او پس کیږي زمون تاسو چې څومره زندگی تیر شو 40 کاله 50 کاله 60 کاله دا تیر شو دا واپس نه ملایي کله مل صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی خان نواب دا غواړي چې زه ورځ را واپس کوم نشي را واپس کوم دا ناممکن ده یا یو ګنټه را واپس کوم یو منټ را واپس کوم یو سکند را واپس کوم دا څوک را واپس کولی نشي کومه چې تیر شو اذ الله سن الله او واپس ملاویږي ويوم غدا فلا تحرى فيه ابدا او سبانه ورځ د سبا سوچونه مکو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او چرته دا مو وای چې زبسار لدا دا کارونه کوم د سبا صفته لګي د سبا علم په موت سره نشته د سبا علم الله سره کم من مستقبل لغد لا يدركه ډیر خلک د سبا په انتظار د شي ساره را پانشي ډیر خلک سار د کور نوځي ماخام د کور ترانشي روزانه مونږ تاسو د اعلانونه اورو او روزانه د جنازو د څومره خلک د دنیا نه روان نو زما واستام پته نه لګي چې مرګ کله راځي الموت یاتي بغتتن مرګ دا به اچانک راځي نو تیر شي ورځ راو پس کیږي نه دراتلون کی پته نه لګي چې څومره ژوندۍ پاتې ده چې بیګال نور پر وتل زمون په مقدر او قسمت کې شته او کنه ډیر خلک بداسي چې نن صاحب نور را خطر به لیدلی ما خام د نور پر وتونه مخ کې به قبر ته ځي دا زمام پته نه لګي تاسو پته نه لګي ډیر خلکو به بیگان ور پر وتل لیدلی نن صاحب نور را خطر دا غوي په قسمت او مقدر کې نو دا غي د مخ کې آخرت ته لاړل نو تیر شوی را واپس کیږي نو دراتون کی پته نه لګي و یوم انت فيه فغتنم یو دا نه ورځ د غنیمت وګڼه دا ژوند الله را کړی دا بهترین سرمایه ده او خلق د غفلت په خوب باندې دي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون قرآن کې الله فرمایي په دې خلکو باندې د حساب کتاب ورځ نږدې راو رسیده او دوی د غفلت په خوب باندې دي ورستيري شپه تیریږي موږ د دنیا نه لری کېږو آخرت ته نږدې کېږو قبر ته نږدې کېږو میدان محشر ته نږدې کېږو پولیس صراط ته نږدې کېږو جنت جهنم ته نږدې کېږو موږ د آخرت لپاره څومره تیاری یو دا ژوند غرور زمون کمیږي هذه الدنيا مرتحله ذاهبه وهذه الاخره مرتحله قادمه دا دنیا روزانه تاسو نشاته پاتې کیږي او آخرت تاسو مخې ته روان دي موږ تاسو ټول آخرت ته روان مسافری هفته تیر شو میاش
تیر شو کال تیر شو موږ آخرت ته نږدې شو قبر ته نږدې شو مرګ ته نږدې شو موږ د آخرت د لپاره څومره تیاری کړې